جمهوریت نه وه. جمهوریت خو دې ته وایي چې ډېر یو طرف دی، لږ بل طرف دی، نو د هغه ډېرو په حق کې فیصله وشي. اوس په دې ملک کې الیکشن دي او په دې الیکشن کې به لا پارټۍ دي. یو پارټي ده چې هغې سیټونه زیات واخیستل، نورو پارټیو کم واخیستل. نو دا یو پارټي چې ده دی د حکومت حواله شي، وزیر اعظم ته دی نه شي او خلک وایي فلانی پارټۍ وګټله. لکه مخکې مسلم لیګ ګټلې وه، نواز شریف وزیر اعظم و، بیا پی ټي آی وګټله، عمران خان وزیر اعظم و، او هر چا وایي مسلم لیګ ګټلې ده او پی ټي آی ګټلې ده. نو چې کله مسلم لیګ وګټله، د هغې سیټونه زیات وو، نو یو طرف ته مسلم لیګ او بل طرف ته د ټولې پارټۍ ته نیشنل پارټي، پیپل پارټي، مسلم لیگ، جمعیت العلماء، بیا جماعت اسلامیه، دا ټول اوس د دوی راوټونه وشمېره او د هغې هغه وشمېره، د دوی ټولو دا خو دې ډېر دي. نو که ته ورته جمهوریت وایې نو بیا دوی له حکومت ورکړه چې دوی ډېر دي، هغه پارټۍ له ولې ورکړي؟ جمهوریت نشته، خو منځ کې هډوکي اچولی او دی پیسه کړي او چې کوم یو اقتدار کې راشي نو د هغه کمزوري کولو نه نور یو ځای شي. نو چې بیا هغه اقتدار بل راشي نو هغه ته بیا نور یو ځای کې هغه پرې ووایي کوم یو دی چې هغه پرې ونه و، کوم یو دی چې هغه کمزوری نه کړ، کوم یو دی چې هغه خپل اقتدار ټیم پوره کړ. قانون دا نه اصل شیطان بنیاد ته کار وکړه، د خلکو عقیده سمه کړه، عمل یې سم کړه. دغه خلک به مخکې راشي او دوی به د عمل سموي او معاشره به سموي. تاسو وګورئ کوم ځای چې قرآن والا ډېر شوي دي نو په هغه ځایونو کې خوشحالي راغلې ده، او کوم ځای چې د قرآن ښوونکي او زده کوونکي نشته باغ عمل کې فساد دی او روانې دی او شر دی. راځئ د خدای کتاب ته کښېنو او د خدای کتاب زده کړو. یو سړی که اقتدار لري، که کرسی غواړي، که حکومت غواړي، خو د عزت دپاره غواړي که نو کم یو بې عزتمند شو، هر یو بې عزته شو. او عزت هغه د الله لاس کې، ان العزت لله جميعا. نو الله خوشحاله کوي که به عزتمند شي. نو چا چې قرآن د لاسه جوړی هغه یې الله عزتمند کړي دي. خلک هغې پسې منډې وایي، هغې سره مینه کوي، هغې سره محبت کوي. او چا چې ځان له عزت په نور څه غوښته هغه بې عزته شو. زما محترمو ملګرو، په دې د خدای شکریا ادا کوي چې یو ښه جماعت ته الله درکړی. د دې جماعت قدر وکړئ، دې سره ځان وتړئ، دې نه ځان په طرف درکوئ او د دې میشن سره لګاو پیدا کړئ چې خلکو ته د خدای کتاب وښیئ او دې ته دعوت ورکړئ. په دې ځای کې دا پروګرام په دې وخت کې نه د ووټونو دی او نه د الیکشن دی، نه د بل څه دی، او نه د حکومت او د اقتدار دی. نو هغوی پوه شه او کار یې پوه شه. دا پروګرام د قرآن د طالبانو دی، دا پروګرام د قرآن د علماو دی، دا پروګرام د قرآن د خادمانو دی. چاہے کہ علماء دی، طالبان دی، عوام دی، ملکان دی او اگر آمون شوی دی، اللہ دې موږ د دې قرآن سره دغسې تړلي وساتي او الله دې موږ ته توفیق او طاقت راکړي چې دغسې د قرآن په محفلونو کې کښېنو او د دې نه فایده والو. دا کومو بچو چې قرآن ختم کړی دی، زما دعا ده الله دې دوی کورونه د خیرونو او برکتونو نه ډک کړي. مولانا انور